شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. لکه څنګه چې په دې لنډو ورځو کې د رمضان ښکلې میاشت، د برکتونو میاشت، د رحمتونو میاشت، د عبادتونو میاشت او همدغه رنګې د ثوابونو میاشت، د صلې رحمۍ میاشت، د هرې نیکۍ میاشت دا په موږ او تاسو باندې را روانه ده. سره د برکتونو په موږ او تاسو را روانه ده. اول د الله نه دا دعا کوو چې الله رب العالمین موږ او تاسو دغې میاشت ته ورسوي او په دې کې د عمل توفیق راکړي او الله دې موږ نه قبول کړي. هر مسلمان لدا پکار دی چې دې میاشت کې کله هم داخل شي باید په یو کلکه اراده او عزم باندې داخل شي او هغه دا چې د سر نه د الله رب العالمین عبادت به کوي، تقوا او پرهیزګاري راوستلو پیدا کولو اراده به کوي دې میاشت کې، تر دې چې نور دې میاشتې وروسته نه هم زندګۍ کې همدغې تقوا همدغې عاداتو سره هغه عادت پاتې شي، هغه سره متعود پاتې شي. نو انسان لدا پکار چې په دې میاشت کې تلاوت وکړي، په دې میاشت کې نفلونه وکړي، په دې میاشت کې روژې چې کوم د هغه په صحیح طریقه باندې ونیسي، دې میاشت کې قیام او صیام، قیام چې کوم راغلی باید هغه وشي، تراویح وشي، قیام اللیل په آخر ورځ کې وشي، اعتکاف چې کوم دی هغه وشي که چاته میسر وي، صدقې او انسان ورکي، دغه رنګې تلاوتونه د قرآن مجید وکړي، ځان د عباداتو سره عادت کړي تر څو چې دې نه وروسته زندګي چې الله ته لیکلي هغه عادت باندې عبادت چې کوم دی هغه هم دغسې یو سر رواني مسجد سره انسان ځان عادت کړي. زما ورونه په دې میاشت کې په خوب باندې وخت تېرول، روژه تېرول، په لهو العب باندې روژه تېرول، دغه رنګې په لډو گیم باندې روژه تېرول، ټایم پاس کول، یا په نور داسې بېهوده کارونو باندې فضول کارونو چې ثواب پکې نه وي په هغې باندې وخت او روژه پاس کول د دې نه ځان ساتل پکار دي، ځکه چې هېڅ پته نه لګي کیدای شي دا روژه زموږ او ستاسو آخري روژه وي او د دې نه وروسته زموږ زندګي نه وي. ډېر داسې خلک موږ سره تېر کال وو، سکل نشته دی. ډېر داسې خلک چې موږ سره یو ځای روژې نیولې نن نشته، هغه د خاورو لاندې دي. لہذا روژه رمضان یو فرصت دی، یو غنیمت دی او یو د الله رب العالمین د طرف نه یو نعمت دی. باید د دې نه موږ او تاسو کار واخلو، د دې نعمت شکر ادا کړو او دې فرصت نه موږ او تاسو فایده واخلو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو دې میاشتې ته ورسوي او الله رب العالمین دې موږ او تاسو له قبولیت په دې میاشت کې راکړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.